السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. طلحه کلیک چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په موضوع کې به یې. عزتمندو، نن یو دردناک خبر مخې ته راغلی دی. په دیر کې یو دکاندار یو ظالم په معمولی خبره باندې ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. ډیر زیات غټ ظلم یې کړی دی. اخر په څه وجه یې قتل کړو او څه داسې واقع مخې ته راله، دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی یې، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مخه ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ګنټې نشان ووهئ چې هر یو واني او معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو، په دیر کې کریم الله ولد عبدالقادر یو ظالم کس ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. ګاګ دې څه سودا اخیستله، په معمولی خبره یو بل سره وران شو. سمدستي د ګاګ تمانچه راویستله او په کریم الله یې فایرنګ وکړو. ډیر په بې دردۍ سره یې قتل کړو او ګاګ ها ځای نه وتښتېدو. نامعلومه طرف ته تللی دی. پولیس والا ته اطلاع شوې ده، د قاتل معلومات یې شروع کړي دي. تر اوسه پورې لا قاتل یې گرفتار کړی نه دی چې کوم خوا غیب شوی دی. الله تعالی دې کریم الله له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دوستانو، زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتل دې زر تر زره گرفتار کړی شي او کریم الله ته دې خپل حق ملو شي او دې قاتل سره قانوني کاروایی وکړي شي. عزتمندو، موږ ته هم پکار دي چې په داسې وړه خبره یو بل سره نورانیږو، د صبر او تحمل نه کار اخلو او د جلدبازۍ او لاپرواهۍ نه ځان ساتو. د صبر او تحمل نه کار اخلو. صبر کوونکی کس الله تعالی تم ډیر خوښه او غوره دی. نو دوستانو، موږ ته هم پکار دي چې صبر کوو. دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو، د نورو نیو معلوماتي ویډیو د پاره زموږ د چینل مه ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ګنټې نشان ووهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.